السلام علیکم. په پولیسو کې غلا سنوي خبره نه ده، بلکې په پاکستان کې په هر سرکاري محکمه کې غلا اوس عجب خبره نه لګي، بلکې سرکار به سکه چې په نجی روزګار کې هم چې دی نو غلا اوس سمایوب خبره نه ده. یعنی غلا یو داسې اوس یو قانوني شان دی یا یو روایتي شان دی شی دی د چا چې څومره وس راشي نو هغه که سرکاري دی که غیر سرکاري دی خو هغه به غلا کوي. هغه خبره چې د وس د بد ونی وي څه به دې ښه وي او توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته وي او چې بوډا شي خوله کړشه په بیا توبه د څه کوي هغه ښه د بدو بد وي د ناکامه چې ته ښه کوي. غني خان ویلي دي خبره دا ده دلته هر هغه سړی شریف دی چې د هغه د غلا وس ته رسېږي نه غلا زمونږ یو عمومي کلچر دی. پولیس هم سره اسمان نه نه دي راغلي، هم زمونږ خلک دي د دې معاشرې، خو پخوا به په پولیسو کې د غلا چې دا نو دا به انفرادي طور کېده، دې یو اداره جاتي شکل نو اخیسته، انسټیټیوشنل شکل یې نو اخیسته، دا کرپشن به داسې نه کېده. اوس په پاکستان کې هر کرپشن چې دی نو هغې انسټیټیوشنل شکل اخیستی دی. په ادارو محکمو کې به چې کومو افرادو کرپشن کو نو هغه کرپشن اوس د هغه ادارې په سطح باندې کېږي څه چې زه انسټیټیوشنل کرپشن وایم. نو دغه شانتې په پولیس کې هم دی. په تېرو زمانو کې د پولیس لپاره چې کوم وسله اخیستل شوې وه او کوم هغه حفاظتي جیکټې چې وي چې د ګولۍ نه فورس منې کوي بچ ساتي، نو هغه جیکټې نو هغې کې چې کوم کرپشن شو په هغې کې چې بیا کوم خلک نیولي شوي او کوم کیسونه چلیدلي او پرې بارګین شوي او سزاګانې شوي هغه هم تاسو ته یاد دي. دغه یو ډېر غټ انسټیټیوشنل کرایم چې دی د پولیس په ریکارډ باندې موجود دی. غلاګانې خو وخت په وخت کېږي، موږ ته معلومات هم کېږي، خو په هغې ځکه خبره نه کوو چې هغه د سرکار لخوا اناؤنس نه وي، مصادقه نه وي. دا نن چې کوم خبره کوم نو آډیټ راپورټ راغلی دی او په آډیټ راپورټ کې د پولیس د 32.7 میلیون جعلي تنخواګانو او د الاونسز په مد کې یو غلا چې دا هغه نیولې شوې ده. یعنی په پولیس کې ځینې خلک داسې نوکران دي چې هغوی نوکران نه دي، خو د هغوی په نوم باندې تنخواګانې او د هغوی په نوم باندې الاونسز اخیستلي شوي دي او د دغې څونه چې د دې په نوم باندې دغه د خزانې نه پیسې ورکړل شوي دي نو هغه جوړېږي 32.7 میلیون. زه خو په دې میلیون وغیره نه پوهېږم، خو چې چاته مې وویل یو ماهر ته نو هغې وویل چې دا 3 کروڑ 27 لاک روپۍ جوړېږي. هر څه چې جوړېږي خو دا غبن شوی دی. اوس دا غبن څنګه شوی دی؟ په دې کې جناب چې دی نو ځینې په هغه انګریزۍ کې ورته ګوسټ امپلایي وي، ګوسټ پیري ته وي، پیریان ملازمین، یعنی پیرې سي خو نه ښکاري که نه، وجود نه لري، که وي هم نو موږ ته پته نه لګي وجود نه لري. نو دغه شانتې ملازمین چې دي اهل کار تعینات شوي دي چې هغوی شته نه. مثال یو څو نومونه دي: حماد علي دی، فهمید ګل دی، محمد زاهد دی، اکبر خان دی، سدیس علي دی، محمد ارسلان دی. د دې نه علاوه ګڼ شمېر هغه چې دي ملازمین چې دي نو هغوی نومونه شته، تنخواګانې لو چې ځکه وجود نه لري. په دې کې یو کانسټیبل دی داود خان، صرف هغه ته اوسه پورې 8.2 میلیون تنخوا چې ده میلاو شوې ده. میلیون چې دی نه یې کې 10% روپۍ وي نو چې 8 میلیونه شو نو دا 80 لاک روپۍ شو، 80 لکه روپۍ شو. چې 2 میلیون ورسره کې نو دا پته نه لګي ګډوډۍ کوم، خو دا 8.2 میلیون نه خو داود خان چې دی نو یو کانسټیبل دی هغه ته جاري شوي دي. دغه شانتې محمد آصف دی، محمد بلال دی، ریحان احمد دی او دانیال علي دی. دی هم چې دی نو وجود نه لري، خو د دې تنخواګانې چې دي هغه جاري دي. دا کانسټیبل فیضان خان ډیټا چې ونه هغه سیف SAP سیف سیسټم چې دی په هغې موجود و، هغې نه لرې کړې شوې ده، خو تنخوا ورته مسلسل
ملاویږي. آډیټ رپورټ جاری شوی دی او په آډیټ رپورټ کې د دې نشاندهي شوې ده او په آډیټ رپورټ کې د دې ذمہوار خلک چې دي هغه هم په ګوته کړي شوي دي. ایس ایس پي اپریشن مسعود احمد بنګش صاحب نه په اخباري مرکه کې پرون تپوس شو چې آیا د دې خلکو خلاف بس محکمانه کاروایی کیږي. هغه لږ ساعت چپ پاتې شو، بیا ویل چې زه به تپوس وکړم، بره به تپوس وکړم، د مشرانو نه تپوس وکړم. یعنې مطلب چې کاروایی داسې په شک و شبهه کې ده. اوس خبره دا ده چې دا د پولیس خلاف زه څه ویلاګ نه کوم، زما څه پولیس سره دښمني ده، دا زما ذمہواري ده چې زه د قومي ادارو په حواله خبره وکړم، غلا غلطي ښکاره کړم او د هغې د اصلاح خبره وکړم. دا زه په پولیس انسټیټیوشن په محکمه باندې خبره کوم، په دې اداره باندې خبره کوم، په هغې باندې کرپشن باندې خبره کوم. او کرپشن زه انسټیټیوشنل کرپشن خبره کوم، ارګنایزډ کرپشن خبره کوم، یو هغه کرپشن چې په هغې کې پوره د افسرانو او د اهلکارو یو رینګ جوړ وي، یو ریکټ جوړ وي او په شریکه سره یو غوام چې دی موږ وایي چې د پولیس دلته رشوت واخیسته هلته واخیسته، هغه یو انفرادي د پولیس اهلکارو پیل دی، هغه یو رواجن شی دی، په هغې سره خبره نه کوم، خو دا ډېر خطرناک دی. اوس د دې نه علاوه د پولیس کې چې انسټیټیوشنل کومې غلاګانې شوي دي هغه په ایربهار وکړو دي. اوس شخصي طور د تعمیراتو په حواله چې څونه پولیس چوکۍ پوسټونه امارات جوړ دي په هغې کې ایربهار ډالرې چې دي روپۍ چې دي هغه د ټیکهدارانو چې دي نو د پولیس اعلی ترین افسرانو ته ورکړي دي. خو چونکې په هغې ځکه خبره نه کوم چې د هغې آډیټ رپورټ نه دی راغلی، د هغې ما سره ثبوتونه هم شته، هغه باندې که زه ویلاګ وکړم او که په ما باندې اف آی آر کېږي یا عدالت ته راښکلې کېږم نو ما سره ثبوتونه شته، خو زه هغه وخت پورې خبره نه کوم چې څو پورې آډیټ رپورټ نه راغلی. یعنې مطلب دا دی چې د څو پورې سرکار په خپله د یو سرکاري محکمې غلا تسلیم کړي دي او نشاندهي نه وي کړی او په هغې په یو محکمه یا په یو کس باندې د غل ټاپه نه وي لګولي، نو زه ورته لا غل نه وایم. دا د غلا خبره مې ځکه وکړه چې دا آډیټ رپورټ دی. اجازه غواړم دا لپاره